حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. د ټولنا اول ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه چې تاسو د څو ورځې نه مسلسل په دې مهنت کې لګیاي او بیا خصوصا د سار نه تر اوسه پورې ډیر مشران علماء کرام موجود دي. وخت مختصر دی بلکې ما د څو مشرانو نه غوږ کې تپوس هم وکړو چې حضرت ستړی شوی خو نه یې هغه وایي نه داسې ځای کې نه زه نه ستړی کېږم. اوس مې آخري ټایم کې خلیل مولوي صاحب ته ووایي الله رب العزت دې موږ او تاسو په داسې ځای کې ستړی نه کړي. محترم ورونو، ټوله ورځ تقریرونه وشو او زه تقریر کول نه غواړم. په دې کې موږ مفتی امتیاز صاحب ته د لکي مروت نه چې هغه د جماعت اسلامي ملګری دی، تاسو ته د مودودي صاحب خبرې په دې حوالې قربانۍ ووایي. زمونږ پیر صاحب چې کوم دی نو تاسو ته د نوراني صاحب په حوالې سره قربانۍ ووایي. دغه شان د عبدالستار نیازي صاحب په حوالې سره قربانۍ ووایي. زما محترمو، دغه شان د تاجرانو په حوالې هغې خپله قرباني پیش کړه او ظاهر شاه صاحب وایي چې زمونږ بچي، زمونږ مال، زمونږ جان، موږ تاجران به دا مهم چلو. زمونږ وکیل صاحب د ملګري وکیلانو صدر او نوموړی وکیل یوسف شاریانی صاحب تاسو ته د وکیلانو نمایندګي وکړه. بس زما تقریر مقصد نه و، خو ما ووی چې هر څوک دلته یو سټیج موجودي چې هر یو مسلک، هر یو طبقه، هر یو برادری هغه د خپله خبره پیش کړي چې د هغې څونه کشران دي چې هغه ذهن ته دا خبره واچوي چې موږ په دې خبره باندې ټول یو ځای یو. بار به یو بل سره سیاست کوو په عیدګاه کې نه، چې هغه چا سره موږ په دې حوالې سره څه مجلس هم لرو هغه موږ د ختم نبوت سټیج ته نه راوړو. صحیح ده؟ او انشاءالله هر چا خپل خپل مشران یاد کړل. یو ورځ به مردان کې کانفرنسي موږ ته به خدای پاک په خپلو سترګو ښیي چې هر څوک به د خپلو مشرانو سره د بل چا د مشرانو د قربانو هم ذکر چې کوم دی نو به کوي انشاءالله. زما محترمو، هغه 10,000 خلک چې د هغې نوم ماله نه راځي هغې خپل سرونه قربان کړي دي. د هغې وینې، د هغې بچي، د هغې کورونه او دا پاکستان الحمدلله د امتیازي حیثیت ده، د امتیازي حیثیت ده. چا رسول دی؟ هغې قربانو رسول دی چې په پاکستان کې آئینی پارلیمانی لکه څنګه چې به خلک وایي د پارلیمنټ یې سره څه کار دی چې چاته کافر ووایي. صرف یو په تمامه دنیا کې د پاکستان آئین دی چې قادیانی ته کافر وایي. یو پارلیمنټ چې ټول متفق شو. او زما محترمو، زما د دې مهنت مطلب دا دی، دا د هر چا مشران په دې کې شاملو چې هغه ته دا پته ولګي چې دې کې د یو سړي وینه نه ده، د هر چا وینه پکې شامله ده. او زه به د هغې ټولو وینو، زه به د هغې ټولو یتیمانانو، د هغې ټولو قربانو
آئنده تحفظ په دې کې دی چې دا قانون څوک اخوا دېخوا کولی نه شي دا کوم چې پاس شوی دی دې کې څوک ګوتې والی شي لږ به انشاءالله په زور راته وایي دې کې څوک ګوتې والی شي هېڅ چرې نه شي وایلی هېڅ چرې نه شي وایلی بېګا زه خبرې وکړم زه خو داسې په توکل خبرې وکړم خو یو مولوي صاحب خبره وکړه وایي زما د امیر صاحب دا خبره ډېره خوښه ده چې وایي ده وي چې نور پیغمبران مرانه انشاءالله نه پیدا کېږي خدای پیغمبره بندي کړي نو دا دروغجن پیدا کېږي دې سپلی کول پکار دي مخې سره زما محترمو څه خلکو ذکر ونه شو خو په دې موقع دې وشي موږ ته خلک ټوله ورځ وایي بټو لوفر و بټو لوفر بټو صاحب لوفر و بټو صاحب لوفر یاره په دنیا کې که واحد وزیر اعظم شته لوفر وزیر اعظم بټو زما محترم ورونو نو د هغې وزیر اعظم په دستخط دا کار وشو که نه نو د بټو په شان وزیر اعظم ټولې دنیا سره شته الله دې هر یو ملک له د بټو په شان لوپر وزیر اعظم ورکړي ته څه وې چې ټول عمر هر څه چې کړي دي او زمونږ به څه خبرې اختلاف به دي که زه دا نه وایم خو زما محترمو چې دا یو کار یې کړی دی چې دا یو کار یې کړی دی او سره د دبو یې کړی دی نو داسې بل بټو پیدا کېدی شي داسې بل پاکستان پیدا کېدی شي داسې بل پارلیمنٹ پیدا کېدی شي نو د بټو صاحب ذکر کو نه شو یا موږ یو پیپلي هغه چې کوم دی نو کېدی شي زه پکې بیمار هم شم نو معافي غواړم خو پکار دی چې یو پیپلي موږ ته نن د بټو صفت کړی او زما د هرونه الحمدلله په دې مجلس پوه شوي دي په دې د بل چا نوم بد لګېده اوس په موږ او تاسو بټو بد نه لګي که لګي موږ د بټو نه قربان زه د هغې وخت زه په خپله په پارلیمنټ کې پاتې شوی کاش چې د هغې وخت پارلیمنټ کې پاتې شوی وي کوم پارلیمنټ چې په پاکستان کې ناموس رسالت ګټلی دی ګټلی دی که نه دی ګټلی یو یو سړی چې هر څومره لوپر شي بیا هم زمونږ د سر ګل دی او موږ به عزت کوو انشاءالله خوښ هم ده او زما مقصد هم دا دی د خان عبدالولي خان لیکل وګورئ د خان عبدالولي خان په اسمبلی کې کردار وګورئ د خان عبدالولي خان په ناموس رسالت باندې دستخط وګورئ زما محترم ورونو زه نشنلیانو ته وایم ستاسو د مشرانو مسله ده زه په دې کې کامیاب شوم زه پیپلیانو ته وایم دا ستاسو ده بټو صاحب دوو خبرو کېدی شي پانسۍ ته یو د امریکې دشمنۍ لکه قذافي صدام د یوړه د فرعون دشمنو تاسو نیو ورلډ آرډر وګورئ او په قرآن کې د فرعون تقریر وګورئ نن بټو کوړی دی زما محترم هغه د یعنی د سامراج د هغې دشمنۍ او یا ناموس رسالت د دې دوو خبرو نه بغیر بله خبره نشته زما محترم ورونو دغه شان زمونږ ټول مشران نو د هغې ذکر چې زه نن ونه کړم ما بیا دونه موده سیاست ولې کړی دی بیا به زه کومه خبره ښکاره کوم کوم یو به وایم چې دا ما حق ویلی دی زما محترم ورونو انشاءالله په مردان کې به دا رواج پیدا کوو چې نشتلیان به هم د ولی خان سنت جمدی کوي په ناموس رسالت په کانفرنس کوي که خیر پیپل پارټي به هم کوي پی ټي آی به هم کوي جماعت اسلامي به هم کوي او چې دا ټول شروع کی اوس خو زه لیونی ښکارم خو چې دا ټول شروع کی بیا به انشاءالله دا ټول هم د عیدګاه ته را یو ځای کوم هم زه که خیر چې ټولې بیا پیلونې کوو خو راځئ په شریکه کوو تاسو د خپلو مشرانو صفت وکړئ او موږ به د خپلو مشرانو صفت وکړو نور به نو ټول به پکې راشي او چې ټول عمر یې موږ صفت وکړو د دې یو دستخط د قربانۍ نه موږ نه شو تېرېدی داسې ده که داسې نه ده نو زما محترمو وخت مختصر دی خبرې ما له ښې هم نه دي او ښې خو څه کوې خو ساره داسې ناست یم نو نورې رانه کېږي هم نه خو دا موضوع داسې ده چې
چې سړی بس کولی نشي. یو دا خبره کوم. دویمه د دې نه پس چې تاسو ځئ نو دعا به وشي او تاسو ته اجازت دی، خو دوه خبرې به دا ټول قوم به منظم کوو که خیر. دې ته یې مه ګورئ چې دا د کمې پارټۍ دی، په محله کې د ختم نبوت تنظیم جوړ کې او انشاءالله یو ورځ به داسي چې کله ضرورت او عمومي یعنی عام اعلان وشي، نفور عامي، نو په محله کې به بغیر د ښځو نه سړی ځوان هلک داسې ماشومان دا به پاتې کېږي نه او دا به ټول له کالج چوک کې راجمع کېږي که خیر. خوښ هم نه که نه که خیر. نو دا به کله کېږي چې موږ هر جومات کې د ختم نبوت تنظیم جوړ کړو. دې پېرې نه زه بیمار شم، کني زما دا خیال و چې هر جومات ته به تشکیل کوو او په هر جومات کې به ختم نبوت کانفرنس کوو که خیر. ختم نبوت کانفرنس داسې نه دی چې بس یو کانفرنس به کوو، نه، د دې کانفرنس نه مخکې به په هره محله، هر جومات، هر ویلیج کونسل، هر یونین کونسل کې یو پروګرام کوو. خو هم ده نو تاسو چې لړ شئ نو یو به تنظیم جوړ کړئ، هغه به ولیکئ، نمبر به دفتر کې جمع کړئ او وایي به چې اواز راکوه. خو هم ده نو ستاسو د دې ځای نه د تلو به انشاءالله دا درخواست وي. دغه یو نور به بیا چې کانفرنس یې کوو مشوره به کوو انشاءالله، او په مشورې باندې به چې کوم دی نو غټې کانفرنس یې کوو. زمونږ یو ترتیب دی، کالجونه، سکولونه، مدرسو کې هغه د پروجیکټر کورسونه، دا ټولې خبرې درسونه دا کوو لګیا یو. هغې کې تاسو رابطه مرکز سره او دفتر سره ساتئ، پاکستان چوک شاه خالد ټاور سره، او انشاءالله د هغې نه ملګري غواړئ. او زمونږ ملګري د ندیم صاحب د کتاب ذکر وشو، په دې تحقیقي کتاب دی، د واصف شاه کاري صاحب کتاب پېشته. زمونږ د نورو ملګرو زه به نومونه اخلم، بیا به ناوخته شي، خو زما محترم ورونو ستاسو کار دا دی چې یو تنظیم به که خیري هر ځای جوړو. خوښ هم ده که خیر؟ خوښ هم ده انشاءالله؟ دا انشاءالله لږ جفت ووایئ. او موږ سره ډېر مشران موجود دي، هر یو په خپل ځای نوموړي دي. مولانا خلیل صاحب هغې بیمار وو، ټوله ورځ یې موږ سره ناسته هم کړې ده. زما درخواست دی هغې ته چې هغې راشي او تاسو ته اجتماعي دعا وکړي. د دعا نه پس تاسو به انشاءالله موږ ته دعاګانې هم همیشه کوئ، موږ به درته هم همیشه کوو. او د دې ځای نه پس کانفرنس اختتام ته رسېدلی دی. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.